زیاتره ملګري تپوس کوي و یاره هغه دپاره راته نسخه ووایه د ګیس دپاره معدې تیزابیت جلن او ګیس صحیح دی که نه تیزابیت دی جلن دی ګیس دی او دا مسله ډېره زیاته ده نن سبا وخت کې دا ډېره زیاته ده د ګیس دا مسله ځکه خوراکونه ټول داسې دي چې څوک فاسټ فوډس خوري او دغه شان دي وغیره مسالې دي او مسالو کې زیاتره کیمیکلز دي د هغې د وجې نه په معدو باندې ډېر زیات بوج دی او هر انسان د ګیس شکار دی خطرناکه بیماري ده الله دې مسلمانان ټول وساتي نو ملګري وایي چې دا شانت یو نسخه بیان راته پیش کړه د ګیس دپاره نو بیا چا وایي چې هغه داسې وشي چې ټول امت مسلمت ته نه پیدا ورسي ما ډېره بهتره ده مجربه نسخه د ګیس تیزابیت د جلن دپاره او ډېره اعلی او مجربه ذو تجربتین صحیح دی ښه مزېداره نسخه بهترینه هغه دا داسې چل به وکړي شین لاچي نه دی شین لاچي به کې او تور لاچي شین لاچي تور لاچي کاږه سپرکې څو څیزونه شو څلور تور لاچي شین لاچي کاږه او سپرکې دا به راوالی دا څیزونه هم وزن صحیح دی که نه 10 ګرامي 5 ګرامي 6 ګرامي خو چې هم وزن یې ټوټل یو شی دی دا به هم وزن راوالی دا به ګرینډر کې ښه مزېدار دا به ګرینډ کې ښه مزېدار ښایسته دې نه به سکوب جوړ کې یو ډبي کې به واچئ او د دې نه به نیمه چمچه د ساري پناره تازه اوبو سره ماسپښینې پناره تازه اوبو سره او ماسخوتنې پناره تازه اوبو سره نیمه چمچ دا چې تا هفته استعمال کړ انشاءالله ستا د معدې جمله امراض به صحیح کلیر وي که خیري بلکل داسې وي چې سیسا پیله ہوئی دیوار وي صحیح ده انشاءالله که نه معده به بلکل صفا شفاف ګیس به نه تیزابیت به نه جلن به نه او دا خلک وایي زما وایي دا زړه سوځي جي دا زړه نه سوځي دا د معدې تیزابیت دی معده کې چې دی هغه ګیس یې د هغې تیزابیت د وجې نه انسان زما زړه سوځي زړه نه سوځي هغه تیزابیت دی زړه سوځېدل چې دا معدې مسله ده تیزابیت ګیس جلن دې دپاره انمول تحفه بهترینه نسخه ډېره قیمتي هغه دا څلور څیزونه دي دا څلور څیزونه دي دا به راوالي شین لاچي تور لاچي سپرکې او کاږه دا به راوالي هم وزن او دا به ګرینډر کې ځان سره به وساتې بهترینه تحفه ده په خپله م استعمالوه او ملګري یار دوست له ورکوه استعمالوي ډېر بهترین څیز دی بله په دې کې یو بله خبره پکې دا وکړم تاسو ته چې دې کې د زړه دپاره هم عنصر شته زړه دپاره هغې دپاره بهترین څیز دا اړه ته چې انسان کله مسله جوړېږي که نه د زړه مسله دا هم د ګیس د وجې نه جوړېږي نو دې کې دا څیزونه چې دا لاچي تور لاچي دا شین لاچي دې کې الله دا خاصیت ښې دی دا پکې کمال ښې دی چې دې سره د انسان د زړه رګونه کولاویږي او چربي ورسره څه کېږي ویلې کېږي چې کوم انسان شین لاچي استعمالي شین لاچي د انسان ته زړه مسله نه بلکل دې به صفا ټیټې ښه مزېدار او بله په دې نسخه کې دا کمال هم شته چې کوم قاریان صاحبان دي علما کرام حضرات یعنې مونږه زموږ دپاره مفید په سره ډېره زیاته فایدې دي په دې کې دا ده چې دې سره د انسان د مرۍ مسله هم ټیک کېږي مرۍ مسله نه ده دا هم ټیک کېږي بلکل اواز صفا به راځي ښایسته نه چې کوم انسان ته د ګیس مسلې نارینه او زنانه هغې دې دا څلور آیټمز راوالي دا د ګرینډر کې ځان سره کور کې کېږي سهار ماسپښین او ماسخوتن نیم کپسول صحیح دی که نه نیم چمچه سهار پناره اوبو سره ماسپښین پناره اوبو سره او ماسخوتن او بیا ورپسې نیمه ګنټه پس خپله ناشته کوه روټۍ ورپسې خوړی شي پابندۍ سره انشاءالله چې کوم انسان دا هفته استعمال کړي دی به ټیک ټاک شي انشاءالله نه دا په خپله ځان او دا دونه ګرانه هم نه ده ځان له جوړه کې کور کې کېده بهترین څیز یو ګاونډي ته پکار شي لکه مساله ده
ګاونډي له یار دوست ته د الله د رضا لپاره جوړه کوله ورکوله کور کې ځان سره کېده پکارېږي بهترین څه دی نه په خپل هم دا زده کړو عمل کې هم راولو ملګرو سره شیر هم سیده انشاءالله که نه نه شیر به شیر کوي سیده نه ملګرو سره شیر کوي تاسو ته هم فایده ده امت مسلمه ته فایده ده ستاسو د لاسه به یو مسلمان ورور ته څه نه څه ورسېږي فایده ورسېږي سیده انشاءالله بس دا ځان سره کې ځان سره یې محفوظه کې او ځان له جوړه کې او مرګرو له مرګ بل چا هم لېږلی شي صحیح ده که نه بل چا هم پکې لېږلی شي موږ هم پکې رالېږلی شي الله ټول جنتیان کا هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين